بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید در به کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشحاله او آباد ساته. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا ډیره زیاته زبردسته او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. الله پاک انسان پیدا کو دنیا ته راولېږه بیا انسان له زندگی ورکړله. کو د انسان پکې ښه اعمال وکړل الله پاک بوله ښه بدلې ورکړي، کو خراب اعمال وکړل الله پاک بوله بدې بدلې ورکړي او الله پاک بوله سزا ورکوي. نو د هغې د سزا چې کوم انجام دی او د هغې چې کوم اول ابتدا ده هغه د قبر نه کېږي. عثمان رضی الله تعالی عنه چې به کله قبر خواله رالی نو ډېر زیات به وژړل. چا ورته وویل چې د جهنم بس کېږي تاسو جاړئ نه دا ولې، او چې کله قبر خواله راشي جاړئ دا ولې. عثمان صاحب رضی الله تعالی عنه ته فرمایله چې قبر د آخرت د منزلونو نه لومبی منزل دی. که دا منزل چا پاس کو ټول منازل به ورته بیا اسان وي، که دی پیل کو ټول به ورته بیا ګران وي. الله پاک دې زموږ او ستاسو قبرونه دا دې منور کړي او الله پاک د موږ او تاسو د عذاب قبر نه دا بچ وساتي. چې کله د انسان قبر کې کېږي نو دا قبر د انسان ته ور مخاطب شي چې په دنیا کې ته ګرځېدې او په د ټولو خلکو کې زما ته بده شوې، نن به ته زما بد سلوک ویني. او کله چې د انسان نیکعمل یو په دې قبر کې ورکېږي نو قبر د انسان ته وایي چې ستا راتلل دې مبارک شي. په دنیا کې څومره خلکو په دې ټولو خلکو کې زما ته خوښ وي او ته به نن زما ښه سلوک ویني. فرمایي چې بیا د هغې نه بعد ورته د جنت د طرفه یو کړکۍ راکولو شي. نو د قبر عذاب د ډېر زیاته ګران کار دی. کله کله پکې ګنجي ماران وي چې کله انسان له ټک ورکړي نو دا انسان مکمل ایره شي. دغه شان ماران پکې وي، لړمانان پکې وي. نو الله پاک د موږ او تاسو د ټولو نه بچ کړي. د هغې د بچاوي دپاره یو 3 وظیفې دي او 3 وانه ډېر زیات زبردست دي. لومبۍ وظیفه داسې ده چې کوم سړی روزانه 21 پیرې دا کلمات وایي: اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. الله پاک به د انسان د قبر د عذاب نه دا بچ کوي او دغه رنګې عذاب قبر چې کوم دی نو د انسان ته به نه وررسي. دغه رنګې دویم وظیفه پکې پیغمبر علیه صلات وسلام ښودلې ده چې کوم یو سړی سورة الملک دا وایي ماسخوتنې الله پاک به د انسان د عذاب قبر نه محفوظ ساتي. دغه رنګې دریم وظیفه داسې ده عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم علیه صلات وسلام به دعا کوله او دا حدیث په سنن نسائی شریف کې دا شته دی. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایل: اللهم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر. نو دا دعاګانې به پیغمبر علیه صلات وسلام دا غوښتلي. نو کوشش کول پکار چې موږ هم دا دعاګانې وایو نو الله پاک موږ د عذاب قبر نه او دغه رنګې د جهنم د عذاب نه موږ بچ کوي. دعا یو پیره بیا به اورئ: اللهم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر. نو کوشش وکړه چې دا وظیفه دا ځان سره شیر کړئ او څومره چې ستاسو دوستان دي ملګري دي هغوی ته ور ورسوئ. کیدای شي ستاسو په یو شعر باندې د چا ډېر کار وشي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.